وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. دا دو آیتون مبارکہ دا واللسمی سپاری دا سورة الانبیاء آیت نمبر 104 او 105 دی. دا دین مخی آیتون مبارکو پا آخر کی دا خبر تیر شوا چکم دا اللہ جل جلالہ مقرب بندگان دی نو اللہ تعالی بحقی دا قیامت دا ورز دا حیبت او دا تکلیفنا او دا خوفنا پا امن اساتی. دا قیامت ورز ذکر اشو نن دو آیتون مبارکہ ہم دا قیامت پبارکی دی. اللہ تعالی فرمائی یوم حق ورز نتوی السماء چی منگ با انغاڑو اسمان با منگا انغاڑو کتوی السجل للکتب پشان درا غنڈولو دا یو نسخی سرد خپل مکتوبنا یو نسخه کی او پیو کتاب کی پیو رجسٹر کی چسلی گلے شیوی او هغه کتاب اون غخته شي سره د هغه څه چې سپاغي کې لیکل شوی دي نو څنګه چې هغه را ان غختل شي دا چې الله تعالی اون غاړي دا اسمانونه او د ازمکه کتوی السجل په معنا د نسخي او د صحیفه د حضرت ابن عباس رضی الله عنه چې رئیس المفسرین دی هغه دا معنا کړی دا او کتب دلته په معنا د مکتوب دی چې څنګه چې یو کتاب سره د هغه څه چې پکې لیکل شوی دی دا هغه سره غختل شي دا چې و الله تعالی اسمانونه سره د هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي الله به اون غاړي او زمکه سره د هغه مخلوقات چې سپدي کې دي الله تعالی به د ازمکه اون غاړي. د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته چې حدیث مبارک مفهوم دی چې الله تبارک وتعالى دا و اسمانونه او دا وزمکی راون غاړي او دا الله جل جلاله الله تعالی به په خپل لاس کې کی دي. الله جل جلاله ذات لره جسم او لاس او دا سيزونه نشتا. دا سی روایت چې راشي دا د متشابهات نه یعنی الله تعالی مخه ته بدا دا سی دا و اسمانونه او وزمکی لکه بنده چې په لاس کې او شیخ دا سی الله مخه ته دا ډیر مختصر او ډیر قلیل بوي د الله جل جلاله د ذات مخه ته. او حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الله تبارک وتعالى بدا وزمکی او اسمانون راون غاړي اسمانونه وون غاړي سره د هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي او د ازمکی وزمکی وون غاړي سره د هغه مخلوقات چې په دې ازمکو کې دي او یو اړخ تبي کې دي یو اړخ ته به الله تعالی کی دي او دا و اسمانونه او دا وزمکه دا به د الله جل جلاله ذات مخ ته داسوي لکه د اوری دانا رای کې دانه کې برابر د شرشمونه نری دانا د اوری دانا ورته وي دا به الله تعالی د ذات مخ کې دا و اسمانونه وزمکه داسوي الله تعالی برا اون غړي د ازمکه او د اسمانونه چې کله د قیامت فیصله فرمایي نو خلق بیا چرته نو حدیث آیت مبارک دی چې یوم تبدل الارض غیر الارض د دې زمکه په ځای باندې خدای پاک بل ازمکه خوره کی او هغه بل ازمکه چې وینو هغه چټیل میدان وي اوار میدان وي کندې کپری او غرونه دریابونه د هیڅ پم پکې نیوي د مشرق نه مثلا تر مغرب پورې د انسان نظر لګي چې یو انسان په مشرق کې ولاړ دی ته په مغرب کې هر څه ښکاري او چې په مغرب کې ولاړی په مشرق کې ورته ښکاری الله تعالی به د ازمکه بدله کې بل ازمکه به وغوړی
الله جل جلاله فرمایي چې یوم نطوي السماء هغه ورځ چې مونږ اونغاړو اسمانونه. ذکر د اسمان د مراد نه واړه اسمانونه دي څنګه چې حدیث کې راځي، او واړه ځمکې هم ورسره اونغاړي. کطوی سجل پشان در غونډولو د یو نسخې او د یو صحیفې للکتب سره د خپل مکتوب چې څه په هغې کې لیکلی شوي دي. کما بدأنا اول خلق نعیده، او دا خلق به مونږ دوباره پیدا کو. اول خلق کما بدأنا اول خلق، څنګه چې مونږ دا خلق پیدا کړو په اول ځل باندې. نعیده، نو دغه رنګې به دوباره پیدا کو. نحشرهم حفاتا عراتا، په سر سرتور او په خپوخ پیابلا. على الصورة التي بدأنا خلقه، په هغه صورت باندې څنګه چې اول ځل انسان پیدا شوی داسې به الله تعالی دوباره د انسانان پیدا کی، ژوندي به یې کی. وعدا علینا، او دا وعده ده زمونږ زما په ذمه. الله فرمایي دا زما وعده ده چې زه به دا انسانان او چې کوم مخلوق الله غواړي دوباره به پیدا کوي. انا كنا فاعلین، موږ به همدقسې کوو، زه به همدغسې کوم او د انسانان او دا جنات او چې کوم څوک مخلوق غواړم هغه پیدا کوم دوباره. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر. دویم آیت مبارک کې الله تعالی فرمایي چې په تحقیق سره مونږ لیکلي د دا فیصله فی الزبور په آسماني کتابونو کې. د زبور دوه معنی دي. یو معنی د زبور هغه کتاب دی چې حضرت داود علیه السلام باندې نازل شوی دی، او د معنی د زبور تمام آسماني کتابونو ته ویل کېږي. هر صحیفې ته او هر کتاب ته هغه چې کوم دی نو زبور ویل کېږي. په ټولو آسماني کتابونو کې مونږ دا خبره لیکلې ده من بعد ذکر، پس د تورات نه. دا معنی ابن عباس رضی الله عنه کړي ده چې د زبور نه مراد انجیل او زبور داود او قرآن پاک دی، او د ذکر نه مراد تورات دی چې د تورات نه پس په ټولو آسماني کتابونو کې دا خبره مونږ لیکلې ده چې ان الارض یرثها، چې د دې ځمکې وارثان به وګرځي الله تعالی. الله تعالی فرمایي د دې ځمکې وارثان به وګرځېږي عبادي الصالحون، زما نیکان بندګان. نیکان بندګان به د ځمکې وارثان شي. د جمهور مفسرینو په نسبت باندې د دې نه مراد د جنت ځمکه ده، چې د جنت ځمکه به الله تعالی نیکانو ته ورکوي، مؤمنانو ته به ورکوي، او کافر دپاره نشته، صرف اهل ایمان دپاره ده. نیکانو بندګانو دپاره د ځمکه د جنت الله تبارک وتعالی په میراث کې ورکړي ځمکه د جنت، چې چاته یو څیز په میراث کې میلاو شي نو هغه په هغې باندې 100% ملکیت یې څوک ته هغه نه دا واپس اخیستی نه شي. دا جنت به الله تعالی جنتیانو ته داسې ورکړي چې بیا به دوی د دې نه ویستلی نه شي، همیشه دپاره به ورکړي. او د ابن عباس رضی الله عنه نه یو روایت دی چې الله تعالی به د ځمکې وارثان به الله تعالی نیکان خلق وګرځوي. وایي د دې نه مراد عام ځمکه ده، د دنیا هم او د آخرت هم. د دنیا د ټولې دنیا ځمکه او د آخرت د جنت ځمکه، د دې ټولو وارثان به الله مؤمنان وګرځوي. نو بیا تفسیر لیکلی چې دا دوه ځله به دا خبره یو ځل ثابته شوې ده چې په ټوله دنیا باندې ملکیت او بادشاهت هغه د مؤمنانو تیر شوی دی. په هغه زمانه کې چې کله شرک او کفر لانو، حضرت نوح علیه السلام د زمانې نه پس د نوح علیه السلام په دور کې بیا کفر او شرک پیدا شوی. د دې نه مخکې د تمام ځمکې وارثان او مالکان دا مؤمنانو، یو کافر هم په ځمکه باندې نو. او په دویم ځل باندې به الله تعالی بیا هم دا خبره ثابتوي چې کله امام مهدي علیه السلام، امام مهدي رضی الله عنه چې کله د هغه ظهور شي، امام مهدي چې کله پیدا شي، هغه به د مسلمانانو امیر وي، امیر المؤمنین به وي، او د هغه په لاس باندې به الله تبارک وتعالی تمام دنیا کې اسلام غالب کی، او کفر، یهودیت او د اسلام خلاف چې څومره ډلې فرقې دي هغه ټولې به ختم شي. او د هغه زمانه کې امام مهدي به موجود وي چې حضرت عیسی علیه السلام به هم الله تعالی د اسمان نه راکوز کړي. نو په دغه زمانه کې به الله تبارک وتعالی د تمام ځمکې وارثان او د تمام ځمکې مالکان هغه مؤمنان وګرځوي. ابن عباس رضی الله عنه معنی د دې آیت کوي چې د ځمکې نه مراد عام ځمکه ده، د دنیا ځمکه هم او د آخرت ځمکه هم. د دې دواړو ځمکو وارثان به الله تعالی مؤمنان وګرځوي. الله تبارک وتعالی په تمام دنیا باندې خلافت او بادشاہي د مؤمنانو ته ورکي،
او د آخرت زمکه چې د جنت د هغه د نعمتونو د خوشحالۍ زمکه ده د هغې وارثان به هم صرف او صرف مؤمنان وي او د الله جل جلاله نیکان خلق وي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته دا نعمتونه نصیب کړي او د خپلو عذابونو نه الله تعالی موږ تاسو وساتي. سبحان ربک.